مثال په تور باندې حضرت سلیمان علیہ السلام لا الله معجزه ورکړه د حضرت سلیمان علیہ السلام معجزه داوا چې الله هوا دغه لپاره مسخر کړه الله فرمایل غدو و اشار و روا و اشار د یو سحر په ټیم کې سفر با دا یوې میاشتې حضرت سلیمان علیہ السلام کو د یو میاشتې سفر با حضرت سلیمان علیہ السلام د ماښام او مازدیګر په ټیم کې کو اوه پمینا مینا راشه پمینا مینا راشه ورلا ختم د قرآن دی وریږي رحمتنا وریږي رحمتنا پشیبو شیبو باران دی پمینا مینا راشه زکا هر دور کې خلکو د دروغو د نبوت دعوی هم کړی دي او بعض وخت کې الله صحیح پیغمبر را لګلې خلکو په هغه باندې شک کړي چې دا دروغجن دی او نبی نه دی الله دغه انسان او د پیغمبر په منځ کې فرق پرې وجه باندې راوستو چې الله د انبیاء په لاس باندې خرق عادت افعال صادر کړل هغه کارونه چې عام انسان نشي کولای هغه ته معجزه وي ذکر دین عام انسان چې نو دا عجز وي نو هر امتی لا عام کس لا الله هغه معجزې نه ورکړي دای د نبی په لاس باندې صادر کړي وشکم یو سړی راغی دوی زنه نبی ما الله پیغمبر را لګلې ما امت ته معجزه پیش کړه امت په تسلیم کو چې او در سره معجزه را دا د الله نبی دی کله چا سره به معجزه نه وا نو دا بر دی ثبوتو چې را کس کاذب دی دیر الله نبی چې نو دا نه دی وس الله انبیاء له معجزې ورکړي الله به هر دور تکتل او هر نبی له داغ دور مطابق معجزه ورکولا الله په کم دور کې چې با کم فن کې خلق مهارت حاصل کو الله به هم داغ فن نبی له معجزه ورکړه چې دا خلق پرې باندې خپ وشي ذکر فن خلق ته یاد دی دا فن خلق له ورزي زدي نبی له هم دغه جنس نه معجزه ورکوم چې دا خلق پوشي چې دا فن مونږ ته هم یاد دی خدای نبی له چې کوم ورکړې شوی دا عام زمونږ فن نه دی بلکې دا د الله د طرفه معجزه را حضرت موسی علیہ السلام په دور کې ساحران سیواو هر یو انسان په استثناء د بعضی کسانو باندې د سحر زده کړو د جادو ورته د رنگ رنگ منترونه چیرینو دا کول الله حضرت موسی علیہ السلام لا هم د هغه جنس نه معجزه ورکړه د خلکو سحرونه وکول خو چې ساحرانو ته پته ولګي موسی علیہ السلام چې کوم امسا گزار کی دا غینه اجدها جوړ شي نو دا سحر نه لري زکه سحر مونږ ته یاد دی د سحر قیدی مونږ ته یاد دي دا دې چې کوم امسا ول او دا غینه اجدها جوړيږي دا سحر نشي کېره بلکې دا د رب کائنات د طرفه معجزه را هم دغه شانتی حضرت موسی علیہ السلام با د ترخ کې خپل لاس ورمنډه او بیا وای بهر داسې خلکو توخو د سپوږمۍ په شان رڼا به دا غینتلا الله هم د هغه جنس نه معجزه ورکړه چې عام خلکو ته هم سیر یاد دی چې ساحرانو ته پته ولګي چې دا خو زمونږ فن دی خدا موسی علیہ السلام چې سکه دا سحر نه دی مثال په تور باندې دلته یو ماشوم پکې د قرآن حفظ وکړو وزدی حافظ ته تر بخاری شریف حدیث وایا او تور تو شپږم سپاره کې دویم رکوع کې چې نو دا د قرآن سره ټوکړه دا ماشوم به وخاندي ځکه دی د قرآن حافظ دی دی بوی ما ته قرآن یاد دی دا خو پکې نشته کچرته یو طالب علم دا د بخاری شریف طالب علم دی او دی ماشوم ته د بخاری شریف احادیث مبارکه یاد دی او تار شپاړسمې سپاره یو آیت شروع کا او تا ورته وی دا د بخاری په ابتدا کې یو حدیث دی دا ماشوم به وخاندي ځکه د ته پته را چې ما قرآن حفظ کړی دا پکې نشته ما بخاری ویلی دا پکې نشته هم دغه شان د ساحرانو ته پته وه مونږ ته سحر یاد دی سحر مونږ له راځي موسی علیہ السلام چې څه کوي دا مونږ له نه راځي د دې نه پته ولګېده چې موسی علیہ السلام ساحر نه دی او دغه شان خرق عادت افعال د ده په لاس باندې صادرېږي پته ولګېده دا د الله نبی دی حضرت عیسی علیہ السلام دور راغی حضرت عیسی علیہ السلام لا الله نبوت او پیغمبري ورکړه اوس په امت څنګه پیژني چې دا د الله نبی دی او که نه دی
دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلاس باندے اللہ ہم دا سے خرق عادت افعال صادر کرل معجزے صادر کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لبا اللہ وسکم معجزے ورکی آغا جنس نبا معجزہ ورکی چرے خلق پا کم فن کے مہارت حاصل کرے نو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دور کے خلق کا مہارت حاصل کرو پا طب کی مہارت حاصل کرو ڈاکٹران سے واو اطباء سے واو دا ہر قسم مرض علاج بے کو اللہم دا حق جنسنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ ورکڑا چی دا حق وقت اطباؤ دا حق وقت ڈاکٹرانو دا کم سیز علاج نو کڑے دا کم سیز علاج نو ایجاد شوے اللہم اغ سیزونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورکڑل چی دا خلق دا طب فن کے دیو مہارت حاصل کرے رے چی دیو تا پتہ لگی چی منگا طبیبانیو منگا ڈاکٹرانیو پدے مرض بانے منگ نپوئی دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبیب نرے او بیا ہم درے مرض علاج ورزی چی وی من چاو دادا اللہ دا طرف یو معجزرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دور کے اتباو دیر مہارت حاصل کرو خو یو اغا کس چی مادرزاد اڑن بو دا مور نا پیدا شڑن بو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے طبیبانو لددی علاج نورتو در استرگی بسنگ ٹکی ہم دا شان دی ربرگی مرض با دا چاپ سرمن باندے ولگے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے چالا ردی علاج نورتو دغا شانتی جکم دے اتباو مہارت حاصل کرو خو یو مرغی او یو سیز کی روح نشورا چولے نور ہر قسم علاج ایجاد کرو او دغا شانتی او مڑے بھئی نشورا پاسولے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا ہم دا حق جنس نا معجزے ورکڑی عیسیٰ علیہ السلام با دو رکعت نفل وکڑل یو قبر طرف تا بود رے دا اشارہ بے وکڑ قم بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم سر پاسا عیسیٰ علیہ السلام مخیبا اگر قبر وچاو دو مڑے برا پورتا شو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با دا اگر سر باقیدہ خبر وکڑے بلا معجزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام داوا دا خٹی نبا یو مرغی جوڑا کڑا اغیل بای پوکے ورکا اگر بای دا سی اچھا تکڑا اگر مرغی بوال وطا اتباو تا پتہ ولگے را منگا ڈاکٹران و طبیبان عیسیٰ علیہ السلام طبیب نرے منگل خود دغے کسانو علاج نرازی مادر زاد اڑن پسترگو باندے دمور نہ پیدا اڑن دے اتباو لے علاج نورتو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با لاس داغ پسترگو باندے راخ کود اللہ باغم ٹک دبرگی مرض بو اتباو لے علاج نورتا اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ ور کڑوا لاس پہ ولا پا جسم باندے راخ کو دو اللہ جی کم دینو ٹک پکا دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور راغے اللہ نبی علیہ السلام دنیا تا مبوس کو دنیا تا اخکتر اکس کو او دا نبی علیہ السلام در اتلو نمخ کے بالکل دا جہالت توری تیاریوے یو دا انسان سر مخکینی کتابونو مفقود شو ختم شو یو دا انسان عقل ہم بگڑاو شو معمولی خبرو باندے بھائی پس سونو کال دیو بل سر جگڑے کولے یو طرف تا چا عقل خراب شی تیر راشی بل طرف تا آسمانی کتاب مفقود او ختم شی تحریفات پا انجیل کے شو بیا ہم تیر راغلیوا خلق مکمل پا تیرو کیو اللہ پدا سی دور کے نبی علیہ السلام دنیا تراولے گو نبی علیہ السلام در رسالت دعو وکڑا دا 40 سال نپس اللہ نبوت نبی علیہ السلام لورکو وز نبی علیہ السلام پلاس بانے با ہم دا سے خرق عادت افعال صادری گی چی نبی علیہ السلام خلق امنی چی آو دا دا اللہ نبی دے دا دا محض دعوی ندا بلکہ دا دا دعوی دا اثبات تپارب اللہ معجزی ورکے بیا دا نبی علیہ السلام نمخ کے اللہ انبیاء لهم معجزی ورکڑے چی دا دیو دا دا دعوی اثباتو شی چاو منگ دا اللہ انبیاء یو معجزہ نبی علیہ السلام لهم اللہ ورکڑا خود نبی علیہ السلام نمخ کے سمر انبیاء چی دنیا تراغلیو اغول چی اللہ معجزی ورکڑے وے معجزی پا دو قسم باندری یو دا نبی علیہ السلام یو دا رسول اللہ مبارک نمخ کے انبیاء مخکنو انبیاء لچے اللہ معجزی ورکڑے وے
هغه عملی معجزې وي، هغې به د عمل سره تعلق لرو، د لاس خپو د کار سره به تعلق لرو. لکه مثال په طور باندې حضرت موسی علیه السلام له الله معجزه ورکړه، هغه د همسا وه، همسا د یو فعل سره تعلق لرو، همسا به یې داسې میدان ته وویشته، د هغې نه به یو اجدها جوړه شوه. حضرت موسی علیه السلام له الله بله معجزه ورکړې وه، هغه د ید بیضا وه، ترخ کې به یې لاس ومنډه، دې د یو فعل سره تعلق لرو. د حضرت عیسی علیه السلام معجزې دا هم فعلی معجزې وي. عیسی علیه السلام که په سترګو لاس راښکودو دا د عیسی علیه السلام یو فعل. عیسی علیه السلام که په جسم لاس راښکودو دا هم یو فعل. عیسی علیه السلام که به مرغۍ جوړه کړه پوکی به ورکه وابلوته دا هم د عیسی علیه السلام یو فعل. عیسی علیه السلام که به قبر ته ودرېد مړی به یې د الله په اذن او حکم سره راپاڅو دا هم د عیسی علیه السلام یو فعل. یو د نبی علیه السلام معجزې دي چې پیغمبر علیه السلام راغی د رسالت او د نبوت دعوی وکړه چې زه الله نبی ما، الله به د په لاس باندې هم معجزې صادر کوي چې خلک یې وپېژني چې او د دعوه محض دعوه نه ده بلکې دعوې سره ثبوت هم شته. د اثبات د رسالت محمدي صلی الله علیه وسلم دپاره الله چې د کومه معجزو انتخاب وکړو، مولانا صاحب خبر وکړه د نبی علیه السلام کثیر تعداد کې معجزې نبی علیه السلام له الله دوه قسمه معجزې ورکړې. یو د زړو انبیاو په شانتې هغه عملی معجزې وې چې هغې د یو فعل او د عمل سره تعلق لرو. د نبی علیه السلام عملی معجزې هم په ډېر زیات لوی تعداد کې، خو د ټولو نه لویه معجزه د نبی علیه السلام د رسالت دپاره او بیا د نبی علیه السلام پیغمبري دا د یو زمان سره هم محدود نه وه، دا د یو مکان سره هم محدود نه وه. د نبی علیه السلام پیغمبري دا تمام دنیا ته حاوی شوې وه. د نبی علیه السلام پیغمبري دا به د قیامت د ورځې پورې د رسول الله مبارک نه وروسته بل یو پیغمبر دا زموږ عقیده ده دا به دنیا ته الله نه رالیږي. ها په آخر کې عیسی علیه السلام خو هغه ته پیغمبري مخکې میلاو وه. نبی علیه السلام له به الله دواړه قسمه معجزې ورکوي. هغه معجزې چې د عمل سره تعلق لري هغه هم نبی علیه السلام له ورکړی شي، خو د نورو انبیاو نه اعلی ورکړی شي. د نورو انبیاو عملی معجزې راواله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی معجزې راواله. د دواړو په خپل منځ کې موازنه وکړه، یو تلی یو سیټ ته ور واچوه، بل د تلی بل سیټ ته ور واچوه. د نبی علیه السلام هغه عملی معجزې چې د عمل سره تعلق لري د نورو نه به بالکل تا ته اعلی په نظر باندې راشي. مثال په طور باندې حضرت سلیمان علیه السلام له الله معجزه ورکړه. د حضرت سلیمان علیه السلام معجزه دا وه چې الله هوا دغه لپاره مسخر کړه. الله فرمایل غدو و اشار و روا و اشار د یو سحر په ټیم کې سفر به دا د یوې میاشتې حضرت سلیمان علیه السلام کو، د یو میاشتې سفر به حضرت سلیمان علیه السلام د ماښام او مازدیګر په ټیم کې کو. خو بیا هم حضرت سلیمان علیه السلام له الله معجزه چې راکم ورکړې وه واقعي چې ډېره زیاته لویه معجزه وه. د حضرت سلیمان علیه السلام نه مخکې الله یو نبي له داسې معجزه نه ده ورکړې. منګه وې راشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عملي معجزه وینا اے سلیمان علیه السلام ستا معجزه ډېره زیاته اعلی، الله ستا لپاره هوا مسخر کړې، ستا تخبره په هوا باندې په نظر راځي. مخالف کې منګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې ته ور وکتل. د حضرت سلیمان علیه السلام معجزه دا برف فضا کې ګرځي د اسمان د لاندې د محمد رسول الله معجزه وګوره. معراج په شپه باندې نبی علیه السلام د حرم نه روان شو، د شپې په سیسه کې بیت المقدس ته ور ورسېد. د هغه ځای نه د پیغمبر تخت وګوره، د نبی علیه السلام تخت وګوره، د رسول الله مبارک تخت په بره باندې شروع شو. منګه وې شاهد هغه ځای پورې ور ورسي د کم ځای پورې چې د حضرت سلیمان علیه السلام تخت ور رسېده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تخت د هغه ځای نه په بره پرواز وکړو. منګه وې شاهد اسمان ته ور ورسېد، اسمان سره خوا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تخت رکاو شي، اسمان دروازه کولاو شوه. دویم اسمان ته د محمد رسول الله تخت ور ورسېد، په دویم اسمان هم رکاو نشو. دریم ته ور ورسېد، بیا هم هلته رکاو نشو. څلورم پنځم ته ور ورسېد، شپږم اووم ته ور ورسېد. منګه وې د
اسمانونو سلسله ختم شو شاهد پدې باندې د محمد رسول الله تخ رکاو شي هغه ځای هم رکاو نشو په بره پرواز کوي د محمد رسول الله تخ بره په عرش معلا په نظر باندې راغی ټول وایي سبحان الله دینا پتہ ولګیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله کا عملی معجزې ورکړي دي د نور انبیاء نوم اعلی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لا الله معجزتن حسن ورکړو داس حسن چې د مصر زنانو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ولیدا الله فرمایل وقطعن ایدیهن یو لاس کې د مصر د زنانو فروټي بل لاس کې چړې نیولې دا فروټ ځان ته کټکې مخامخ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام راوته یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوري د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتلو داسې مدهوش کړي لاندې خپل لاسو ته خیال نشته چړه راکاږي فروټ هم کټ شوی دی لاندې ګوتې هم غوسې کړي دي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حسن داسې نشه کړي دي خو یو طرف ته منګه وکتل ګوتې چې کټ کولې دا زنانه نارینه نو بل طرف ته منګه وکتل هغه نارینه د کمې خطې سره د کمې علاقې سره تعلق لرو هغه د مصر خلکو چې عام معاشره کې بې غیرتو مشهور دی منګه وکتل هغه زنانو هم خپل سرونه کټ نکړل خپل ګوتې صرف کټ کړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب تراولېګ الله رسالت او پیغمبري وکړه منګه وکتل ټول دنیا باندې د ټولو نه غیور خلک د ټولو نه غیرتي خلک د عربو دي یو طرف ته عربو خلک د هغه خطې سره تعلق لرونکي بل طرف ته زنانه هم نه بل طرف ته نارینه دي بل طرف ته ګوتې هم نه په محمد رسول الله باندې اول ایمان راوړ ورسته په خپل سرونه شیندي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزې مای د پیغمبر د رسالت د اثبات لپاره الله معجزې ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله د مخکینو انبیاء په شانته معجزې عملی هم ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله چې ټولن اعلی معجزه ورکړي دا علمی معجزه را هغه علمی معجزه د خبرې لراتلم چې کم نن تاسو بچو په دریو شکلونو کې چې کم دی هغه علمی معجزه محفوظ کړه بعضی د ناظره په شکل کې بعضی د حفظ په شکل کې بعضی د ترجمه په شکل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله قرآن کریم په معجزه کې ورکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د اثبات لپاره دا لوی معجزه او بیا رخونه او د مزه خبره ده داسې معجزې د پاسه معجزه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته امي دی رسول الله مبارک ورته انپړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نوم هم نشو لیکلې ټول عمر کې یو ځل نوم لیکلې به طور معجزې د صلح حدیبیه په موقع باندې لیکلې اسی ګوتی تاو را تاو کړي محمد ابن عبد الله ولیکل شو نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نوم هم نو لیکلې د علماء اختلاف ته د رسالت نورست هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکل وستلم نشو کولای شو علماء امید نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل صفت ہے رسول الله مبارک قبل النبوت هم نشو بعد النبوت هم نشو ولی پدې کې الله ټولنه لوی راز داو چې کچرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکل وستل کولای شي الله فرمایل وما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه د رسالت نمخ کې لیکل کولای شو نه لوستل کولای شو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکا پڑھا انسان وې باطل خلق و بیا پرې کې ریب کو شک پې کو چې دا خو لیکا پڑھا انسان دی دا قرآن رسان نه لیکلې د خونه او د معجزې خبره خدا چې پیغمبر بالکل امی پیغمبر بالکل انپړ پیغمبر خپل نوم هم نشي لیکلې سلويختو کالو ته عمر ورورسه سلويختو کالو پورې انسان زده کول کوي سلويختو کالو نه اخوا انسان خپل زده کړي یری هغه د ریدو دور ته ورورسه بیا د هغه دور نه ورسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته داس یو کلام پیش کو کله چا پرې کلام کې شک و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله کستاس کفار پرې کې شک چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ځان لیکل یو معمولی صورت درې په مثال باندې پیش کړي کفار منګولي خاخه کړي کفار زور ولګو خو د قرآن په مثال یو صورت معمولی هم پیش نکړه الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا عملی معجزې عمر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الله علمی معجزې عمر کړي
عملی معجزې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نور انبیاء اعلی د رسول الله مبارک عملی معجزې دا مختلفی معجزې بعضی هغه معجزې چې هغه د انور سره تعلق لرو لکه حفظ الشمس معجزه را نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه معجزې بعض سپوږمۍ سره تعلق لرو د رسول الله مبارک د ګوتې په اشاره سره هغه سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه بعضی هغه معجزې چې د ځمکې د نباتاتو سره تعلق لرو د رسول الله مبارک د رسالت گواہی ډیرو بوټو هم ورکړی را بعضی هغه عملی معجزې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزې د جماداتو سره تعلق لرو لکه ډیرو کانو هم د رسول الله مبارک د رسالت اثبات کړی لري بعضی هغه معجزې چې د حیواناتو سره تعلق ډیرو حیواناتو هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات کړی لري بعضی هغه معجزې چې د هواګانو سره تعلق بعضی هغه معجزې د وریځو سره تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی معجزې مختلفه خو رسول الله مبارک لا الله ر ټولن لوی معجزه ور کړی را هغه د علمي معجزه را او بیا موږ ته دومره پته را عمل دا د عامل د تلو سره ختم شي یو انسان عامل دی ګیلکار دی کله چې وفات شو ګیلکاری عمر سره لاړه یو انسان مصری دی کله چې وفات شو د مصری توب هم در سره لاړ دا په میراث کې نه پاتې کیږي د حضرت عیسی علیہ السلام عملی معجزه د عیسی علیہ السلام سره تلی د موسی علیہ السلام عملی معجزه د حضرت موسی علیہ السلام سره تلی د نور انبیاء عملی معجزه د هغه انبیاء د تلو سره تلی علمی معجزه د عالم سره نسی ګره علم د عالم سره نسی امام بنی پر رحمت الله علیه کله تلره علم وسم موجود دی امام بخاری کله تلره علم وسم موجود دی ډیر علما د دنیا نه تلري علوم وسم ژوندري نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورستا هغه عملی معجزه هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاړې علمی معجزه چې قران هغه وسم برقرار ده ک یو انسان دا سوچ کوي کاش زره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې ژوندې منګوي هیڅ ضرورت نشته د رسول الله مبارک چې کوم علمی معجزه ننم الحمدللہ تاسو د کور په کور بیانېږي قرآن وسم چې کم دی نو دا موجود دی او بیا د خونه او د مزې خبره ده توجه سره د خپله خبرې او څو منټه کې راغونډوم د خونه او د مزې خبره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د اثبات لپاره الله کلام را نازل کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبري پرې باندې تسلیم شو چې او یو ان پړو میکس چې خپل نوم نشي لیکلی سلويختو کالونو وروسته راسي کلام راوړي یو طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت اثبات وکړو خو بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت اثبات هم قرآن کوي ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبري دعوا قرآن په هغې باندې ثبوت او دلیل اوس دلیل موجود دی دلیل بر قیامت د ورځې پورې موجودی الله د حفاظت ذمہواری اغستی را انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون دا قرآن بر قیامت د ورځې پورې بالکل محفوظی او دا قرآن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت د اثبات لپاره لوی دلیل موجود دی دا د خبرې ثبوت ته چې دعوه موجوده ده زګه کا دعوه نه موجوده دلیل بنو موجود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د رسالت د اثبات لپاره الله کتاب نازل کړي چې دا د قیامت دور پورې موجود دی پته ولګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبري هم د قیامت دور پورې موجود ده نو دا غ معجزه وا چې رسول الله مبارک له الله ورکړه نن الحمدلله هغه معجزه وسوم ژوندۍ ده د الله شکر وباسئ او د خپل علما د خپل سر تاجونه وګڼئ دا دینی مدرسې د الله غنیمت وګڼئ په خدای قسم هغه وخت کې انسان ته نعمت قدر ورشي چې کله د انسان د لاسونو زایل شي ګورې نن زمونږ د سترګو زمونږ سره دومره هغه عزت او ادب نشته احترام نشته نن موږ ته دومره قیمتي نه ښکاري لاړ شه د وړون نه تپوس وکړه هغه به تا پرې باندې پوه کړي دا سترګې د الله څومره لوی نعمت دی نن د غوږونو احساس زمونږ سره نشته لاړ شه د کڼ نه تپوس وکړه نن د ژبې د دې نعمت قدر زمونږ سره نشته لاړ شه یو ګونګي او چاړانه تپوس وکړه هغه به په دې نعمت تا پوه کړي چې دا څومره د الله لوی نعمت دی نن د دې مدرسو د علماو د دې طلباو قدر زمونږ په زړونو کې ځکه نشته زمونږ نظرونو کې ځکه نشته ځکه دی موجود دی لاړ شئ د ځمکې په خطه باندې هغه علاقې اوس هم موجود دي کم دور کې چې هغه د علم مراکزو د علماو ته سپک کتلو د طلباو ته سپک کتلو د دیني مدرسو ته سپک کتلو الله دغه د لاسونه هغه نعمت سلب کړي نن لاړ شه وګوره چې هغه د مدرسو په څومره افسوس کوي
یو عالم خبره کوي تاسو ورشئ د خپل علماو لایبرری وګورئ او د دې نه کتاب را پورته کوئ هغه کتاب باندې مصنف نوم وګورئ په چا باندې به د مصنف نوم لیکلی بخاري په چا باندې به لیکلی سمرقندي لاړ شه نن هغه بخارا او سمرقند وګوره لاړ شه نن هغه تاشقند وګوره هغه اطراف لږ ګش کا کم دور کې چې به خلک د دې ځای نه روان شل او هلته به علومو له چیرینو راتلل زه یو څو خبرې آخر کې کومه دا خبره ذهن کې یاد ساتئ زه یو میلمه یم اوس به په خپله لار باندې ځم زما پرې خبره به لږ غور او فکر وکئ ما دا علما او دا طلبه دا دیني مدرسې د خپل سر تاجونه وګڼئ هسې نه چې الله زمونږ د لاسونه دا نعمت والي لاړ شه اوس هغې علاقو ته کومو علاقو ته چې به خلک تلل هغو خلکو به د هغه ځای نه علوم حاصلول دنیا ته به یې خورول خو هغه وخته پورې الله علوم هغو له ورکړو تر کوم وخته پورې چې د دې علماو قدر و د دې دیني مدرسو قدر و د دې طلباو قدر و کله چې هلته د علماو توهین شروع شو مدرسو توهین شروع شو هغه د دین توهین شروع شو دې طالب علم بچي ته خلکو په بد نظر باندې کتل شروع کړل الله د هغې خلکو د لاسونه علوم داسې سلب کړل داسې سلب یو عالم وایي زه تللی وم تاشقند ته پیر ذوالبقار نقشبندي صاحب تاشقند ته لاړم زه روان یم په لاره یو زنانه په ما را پسې را زه تېر شوم زنانه را تېره شوه یو ځای کې زما نه مخه واغسته ما ته وایي ته مسلمان یې ما یې او ته مسلمان یې پرې بیک کې سره سریک ما یې ضروري کتابونه دي لاره باندې ځان له ګاډۍ کې مطالعه کوم جاز کې مطالعه کوم وایي ستاسو مذهبي کتاب قرآن خو به نه ما یې قرآن خوش دی زما سره بیک کې د قرآن نسخه وه ما ورله قرآن ورکړه هغه زنانې کله تندي پورې نسي کله یې په سینه پورې نسي کله د قرآن هغه نسخه ښکلی کله یې سترګو پورې نسي ما یې ولې قرآن دې چېرته نه و لیدلی وایي ما به صرف د قرآن مطابق خبرې اورېدې ما ته صورتونه په یادو باندې یاد دي ما د قرآن دیدار چېرته په خپله زندګۍ کې نه و کړی په خدای قسم یو کم 40 کاله عمر مې په اول ځل د قرآن ملاقات او دیدار کوم بیا خپل اطرافو ته لږ نظر وکئ دې مدرسو ته وګورئ دغه شان دې علماو ته لږ نظر وکئ او بیا په مدرسو کې الحمدلله دا ګلالي ماشومان چې را د مخونو نه نور راخیږي په خدای قسم کله کله زه بهر ته راوځم زه د خلکو خبرې واورم زه په فیسبوک د علماو توهین واورم زه چاپیره د زنانو پرده دې ته خیر آباد ویل وینم زه یم ربه ستا د عذاب ولې نه راځي ربه دا څه وجه دی چې ستا عذاب رکاو شوی دی خو چې راسې مدرسو ته ورشو او دا معصوم ماشومان بچي او دا معصوم استادان ورته ناسي د دې فتنو په دور کې دا استاد راغلی جومات کې ناست دی په 100 روپو باندې ګزاره کوي خپل بچي نهر دي تسلي ورکوي د خپل ځان سره هم ګزاره کوي ستا دې بچي ته قرآن ښیي موږ ته به زبان حال د الله د طرفه ندا میلاو شي ستا زړه کې چې کومه خبر راغلی وه د هغې جواب دا علما دا مدرسې او دا طلبا دي تاسو لاړ شئ کم ځای کې چې دیني مدرسې به وي هغه ځایونه د دین مراکزو توهین چې کل خو شروع کو الله تیرا نعمت خپل سلب کا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ الله دې په زندګۍ کې برکت ور واچوي یو عجیبه خبرې لیکلې ده وایي لاړم بغداد ته او تاسو دا سکولونه چې هم چا ویلي دي ور سکول کتابونو کې هم ویلي چې دا بغداد د علم لوی مرکز بغداد د علم لوی مرکز علوم به خلکو اول د هغه ځای نه زده کول بغداد ته لاړم زه په هغه زوړ خوند باندې روان یم چې ما یې بغداد به اوس هم د علم لوی مرکزي لولو جامعات وی لولو مدرسې وی لولو علما او مشایخ وی کله چې زور علم زر خپل پاکستان بشاد نه مدرسې بلډینګ سې کومه یو کس نه تپوس کوم بل نه تپوس کوم چې دلته کې مدرسې چا هم راته سنوي یو کس راته مولانا صاحب کتر خپل پاکستان جامعات او مدرسې دلته ګوري دلته نشته ختم لري ما خلک دین کم زې زده کوي وې سکولونو کالجونو کې د دنیات او معمولی غونډه کې کتابي او غیر لازمی پیرړي کچاوي او کونه کچای زده کو کچای زده نه کا هغه کې خلک دین زده کوي ما وی چرته یو علم داسې نشته یو جامع نشته ما ته چاوي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د مزار سره یو جمعات ته او پاغه کې
هغه پخوانی یا عمر رسیده او سپینګر عالم دی، هغه مخکینی کتابونه ویل کوم چې تاسو پاکستان کې وایي. زه لاړم د عالم سره میلاو شوم، واقع یو بزرګ عالم دی. ما ته د کوم ځای نه راغلی؟ ما پاکستان نه. پاکستان کې د مدرسو څه ترتیب دی؟ ما د نحو امیر نه شروع کړه تر بخاري پورې مې ورته د هر درجې کتابونه وي. عالم په چغو چغو وجړل چې داغو کتابونه دي څه وخت کې چې به خلک د دغه کتابونه دپاره دلته بغداد ته راتلل. نن هغه کتابونه دلته بغداد کې نشته، پرې ځای کې څوک نه پیژني، د هغې علما دلته نشته. دی خو به د الله اولیاء پیدا کول دی کتابونو. او بیا د هغې نه پس شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب وایي چې ماته یو پیغام وارو چې دا پیغام به زما د پاکستان مدرسو والا ته علماو طلباو ته چې نو دا ور ورسوئ چې موږ په سرو سترګو جاړو په دغه کتابونو پسې را کم کتابونه چې تاسو پاکستان کې پړاوهئ. موږ د هغه کتابونو په علماو پسې په سترګو ړانده شو خو موږ ته دلته نه میلاویږي. ای د پاکستان علماو، ای د پاکستان طلباو، تاسو هر څه برداشت کوئ، هر قسم ظلم باندې چشم پوشي کوئ، خدا یو خبره د دې سپینګرې د بغداد نه واورئ. ای د پاکستان علماو طلباو د مدرسې په خلاف باندې د چا لاس پورته کول برداشت نه کوي. د مدرسو په ګیټونو کې خپل سرونه پرې تلی کې ونسئ، خو د مدرسې په خلاف باندې ستاسو مدرسه څوک در ونه خیږي که نه ستاسو حال به هم ستاسو حشر به هم زموږ د بغداد غونته کې. کومو خلکو نه چې الله دا علوم سلب کړي دي هغې خلکو ته پته را، هغې خلکو پرې پسې په سرو سترګو جړلي دي. نن الحمدلله زموږ دور دی، الحمدلله دینی مدرسې دي، دینی جامعات دي، داسې مضبوط علما د قرآن او د حدیث ماهرین، د فقه ماهرین، د فنون ماهرین هغه الله تاسو له درکړي دي. تاسو مشران ته به پته وي چرته علاقه کې به یو عالم و. نن الحمدلله هر جماعت کې عالم ناست دی او جامع عالم ناست دی. تا ته رانه وایي چې په حفظ پوهېږم ترجمه درته نشم کولی. نن چې دی مولوي صاحب دی وړو ته کم ختمونه وکړل دی کې الحمدلله 3 واړه قسمه دي، حفظ هم دی، ناظره هم ده، دی کې ترجمه هم ده. که چا تجوید زده کو هغه به هم و، څوک حدیث مبارکې زده کې هغه هم دي، څوک فقه او فنون زده کې هغه ورته هم وایي. تاسو ته به انکار ونه کړي چې پرې فن پوهېږم پرې نه پوهېږم. الله جامع علما را کړل. خدا یو خبره ذهن کې یاره وساتئ چې را دیني مدرسې د الله نعمت هم دی، خو را زموږ او ستاسو ازمیښت او امتحان هم دی. ګورئ الله هر علاقه پرې باندې ازمی هم چې دا نعمت مې درکو، زه ګورم د دې نعمت ته شکریه څومره کې او ناشکري څومره کې. خبردار اے د پیر بابا خلکو د دې علماو په خلاف ستاسو زړه کې چېرته سوچ را نشي، ستاسو نظریو کې چېرته فکر را نشي، دیو ته په غلط نظر باندې ونه ګورئ، دا د خپل سر تاجونه وګڼئ. کنې الله به علوم ستاسو نه والي او یو دشمن ملک ته به یې ولېږي، هلته به د علم چې دی نه هغه پرچار کېږي، خو الله به ترې موږ او تاسو وړاندې کړي. او داسې به د قرآن په دیدن پسې بیا په سترګو وړاندې و. کم چې د تاشقند خلکو د قرآن په دیدن پسې چې کم دی هغه مړه شول خو وینلې، څنګه چې هغه د بغداد خلک د کتابونو په دیدن پسې وړاندې شو خو نه میلاویږي ورته. د انشاءالله د خپلو مدرسو د دې به خیال ساتو، د خپل علماو به خیال ساتو. دا ماشومان بچي چې دا په اصل کې زمونږ په دې ټیم کې را بچي دي. دا څومره ماشومانو چې نن ختمونه وکړل دا ټول نابالغه ماشومان بچي دي. د دې خپل عملنامې بندې دي. ګورئ د دې عملنامې لاندې کولاو شوي وس دیو قرآن د الف لام میم نه والناس پورې وي او دیو مولوي صاحب چې څنګه خبره وکړه یو ختم نه دی، دته به استاد ویلي، د به استاد سره ویلي، 2 ختمه خو هغه شو. د ماشوم بچیو پر دغه ورځ باندې 25 پیرې دا سبق اړولی، 25 ختمونه هغه شول. سحر به دی پرې غم کې چې را استاد به رانه سبق اورئ، د نوي سبقه پورې به دی او 10-15 پیرې بیا را سبق اړولی، 10-15 ختمونه هغه شول. دا څومره ختمونه دی ماشوم بچي وکړل. د دې ماشوم بچي عملنامه بنده وه. والدینو تاسو ته خوشخبري ده ستاسو عملنامې کې نن په سوونو ختمونه درج شول. درنه ټول الحمدلله لوی نعمت تیرا ماشومان بچي. ګورئ په دې ټیم کې سوای خپل عملنامه کولا وشه، بیا د خپل لار ده او ستا خپل لار ده. دې ټیم کې پرې ماشوم بچي باندې خپل آخرت جوړ کا او بیا د خونه او د مزې خبره دوره چې روایتو کې راځي. اول چې را ماشوم راشي بسم الله و یو څو کسانې وبخل،
پر رب باندې هغې کې دا والدین هم دي. ای پلارا دې ماشوم بچي ته هغه ټیم کې پر رب بخلی کله چې دی اول قاعدې ته کېنه سعودت استاوي بچي وایي بسم الله الرحمن الرحیم د هغې نه اخوایې په یو یو حرف باندې چې لس لس نیکۍ ګټلې دي ستا درجات یې پورته کړي دي دغه شان دې ستا عملنامه چې دی نو دا ډکه کړې ده. نو انشاءالله دا دینی مدرسې ور خپل سر تاجونه ګڼو. دا دینی علما دا به چې کوم دی خپل سر سوري ګڼو او پر خپلو بچو باندې به دا دینی مدرسې چې نو دا آبادو. الله چاله مال ورکړی مالی تعاون به ورسره هم کو ټیم په ټیم به راسره د علماو سره څنګه چې مولوي صاحب خبره وکړه نن والدین چې عصري ادارو ته ځي دلته چېرته والد رانغی بلکې تر دې پورې زیاتو والدین ته را پته نه لګي زما بچی دا دې سبق وایي او که بله مدرسه کې سبق وایي. کله کله دا استاذ یې وایي دی بیا کور کې وایي د استاد نه راله چوټي واله نو دی په دې مدرسه کې سبق او د هغې مدرسې استاد پسې ټلیفون وکړي زما بچي له چوټي ورکړه هغوی دلته خوشتی نه مونږ سره کېږي داسې که نه مشاهدې نه وتې خبره ده. بیا کوشش کوئ ښه مایي که دی په هغې مدرسه کې سبق وایي راځئ د دې بچو خیال ساتئ په دې مدرسه کې هم خیال ساتئ. او بیا نن سبا د فتنې دور نه خو تاسو ښه خبر یې درې خپل بچو نه غافله کېږئ چرته هم مه ګورئ د دې ماشومانو سکولونو ته هم ځئ سکول پرنسپل سره هیډ ماستر سره کېنه ستا سره کم کم استادان دي دا د کم ځای دي دا خبر ذهن کې یاد ساتئ چې بعضې کسان نن سبا د دې نټ شکار شوي دي په دې باندې اغیارو خبرې اوري خپله هم د عقیدو نه خپله هم د ایمان نه کنګال شوي دي او زموږ د دې ماشومانو ایمانونه هم سلب کوي. لږ کوشش کوه زما را بچی د چا نه سبق وایي لږ په سلیبس باندې نظر کوه راځه د دې علماو سره کښېنه د دې خپل ماشوم په اخلاقو باندې د دې علماو سره گفتگو کوئ زما را بچی راځي د اخلاق څنګه دي د ده کردار څنګه دی د ده نشیس او برخاست څنګه دی دی د کومو خلکو سره ناس پاس دی دی لاس کې چې د کومه سپېړه ورکړې ده کم نټ یې ورکړی دا هم کله کله ګوره دا موبایل هم کله کله ګوره هسې نه چې ته پرې تمه یې مستقبل کې به دا بچی زما په کار راشي او مستقبل کې راستا لپاره د جهنم سبب ونه ګرځي. دا بچی لوی امانت دی الله تعالی د دې خیال ساتئ دې مدرسو ته راځئ د دې علماو په سر باندې د ډاډ لاس دی چې مولانا صاحب زه خو ملیشیا کې ناست یم زه خو سعودي عرب او دوبۍ کې ناست یم زما د بچي تربیت تکې اخلاقي تربیت هم تکې ایمانی تربیت هم تکې معاشره ورته هم تخې بهر په چا باندې سلام ونه کړي تا ماشومان دلته نیولي دي هلکه چا بهر سلام ونه کو سبا سزا ورکې زه خو دې چلته نه یم اوزګار تا خو زما د سر نه لوی بوج سپکړی دی مولانا صاحب زما لپاره خو ته لوی محسن یې راځه کله کله د دې مولانا په ملا باندې د ده په لاس باندې شفقت لاس ده چې ستا نه لوی بوج چې دی نو دا کم کړی نو انشاءالله دا علما زموږ او ستاسو خیرخواهان دي د دې یو مثال چې دی دا د یو ډیوې دی د یوې شمې دی ځان سیزي خو موږ ته رڼا کوي دا دیني مدرسې الله دې همیشه لپاره قایم او دایم ساتي د دې علماو د سر دا سوري د همیشه لپاره الله دلته قایم او دایم ساتي الله دې داسې نوراني محفلونه زمونږ په زندګۍ باندې بار بار راولي کم خلک چې دلته ناست دی د نورو بچو ختمونو ته حاضر شوي دي الله هغه ورځ زر تر زره دیو ته وروښې الله چې د دیو بچي د قرآن په علومو سره منور شي الله کومو بچو چې ختمونه وکړل دا د وخت لولو مقررین لولو محدثین لولو مفسرین وګرځې د امت دپاره لولوی رهنما او رهبران وګرځې الله دې پر یو څو خبرو د عملو کول توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.